ولا تلقوا بأيديکم الى التهلکه. قرآني فیصله ده. الله فرمایي چې تو خپل ځانونه خپل ویژنې، ما هلکت یې ما اچوي، بربودوي ما خپل ځانونه. بهر کیف په مخ شهیدا درته یو دی په دا کام یې ده چې میش په دې نزدې بیلټ شه 1000 سے 1500 2000 پورا ځوانونه خپل ځانونه مرګ خوله ته ویر کړل، خالص د خپل بې احتیاطۍ د وجې نه، خالص د خپل مستۍ د وجې نه، خالص د خپل پګلتوبې د وجې نه او د خپل لیونتوبې د وجې نه. نو چې په یوه دمره وړه خیتا ټوکړه کښې په سواوې په زراوې نوجوانون مرې، دا خو ډېره د افسوس خبره ده. د ورځې شغل دی پوره، د ورځې شغل دی. بله خبره د مرګ ده. یاره ته چې داسې کور کوې چې د هغې د وجې نه تو د مرګ خطره وي، ته په موټرسایکل ویلینګ کوې، ته په ټویټه په ګاډي په موټر ویلینګ کوې، په ریسلینګ کوې، ته په خرو په علاقې کښې پې ګرځې او ته مطلب احتیاطي کوې. دا مرګ څرنګه دی؟ اول خو سوال دا دی چې میشته په مخ شهید ډکلیر کوي، شهید شه نظمونه هم پورې ولیکي، سندرې هم پورې یایي، دا مرګ یې څرنګه دی؟ دومه خبره دا چې یاره په دې حالاتو کښې څومره ماندې ډېرې شوې، څومره ځوانونه تورسرې کونډې شوې، څومره وړه بچون د پلور د سهاري نه محروم شول. دا خالي واجه دا ده چې میش بې احتیاطه یي، میش سره فکر نشته. آیا دا خو دهشتګردي نه ده؟ دا خو چا ظلم نه دی؟ دا خو څوک په میش بارود نه اچوي؟ دا خو څوک دا خو ځکه خپل کوي. امید تو خپل تهذیب و تمدن کلچر همداره بربودي ته ورسوه چې مرګ هم یوه مشغله جوړه شوه او د ځون مرګ هم یو تماشا جوړه شوه. څوک دریوبینه ونغري، په دا ګرمي موسم کښې تلوبینه ته لوړ شي، نهرینه ته لوړ شي، دریوبینه ته لوړ شي. دومره زیات مرګ کېږي. الله جل شانه میش ته فرمایي چې تو خپل ځانونه په خپله هلکت ته مه اچوې. لہذا د دغې ټول بیلټ نه مې دا درخواست دی، دا میسج عام کړي چې دا د عیده شپې ورځې خپلې کورینه ته ور پیغام نه کړي، خپلې علاقې ته یې ور پیغام نه کړي، خپلې ماندې پلارینه خپل ځون سره دا زیاتۍ ونه کړي. ډېر لوی ځوانان په دې حالاتو کښې د لقمه عاجل جوړ شي او دا شاید دا کلچر منتقل کېږي. په مخ شهیده و بیا نور ځوانان داسې کوي، دو بیا دمره رایج شي دا شی چې مطلب دو عام معمول وګرځي او دا مرګینو کېږي. او بل څومره فضول مصرف کېږي، څومره فضول خرچي کېږي. که دنیا سره خو ظلم ناجایز دی او اسراف و تبذیر خو هم د قرآن فیصله ده، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. او دا خو ډېر د ګناه خبرې دي. نو ټولې ملګري یې د ټولې ارویدین کې نامې درمندانه اپیل دی چې دا شي ته هوو ما ورکوي، دا شي ته تقویت ما ورکوي، دغه شي اپریسیشن ما کوي، دغه شي تایید ما کوي. دغې بالکله په ډېره مهذبه طریقه سره لیارنیواکه په چار دو او دا د یوه محسن په حیثیت، د یوه دردمند غمخوار په حیثیت دا میسج ټول ته کنوین کول غواړه. الله پاک دا د عید او د قربانۍ دا په میاشت په توس په خوښۍ وکړي، په محبت، په مینه، په احترام. الله مو دا ټولې آفاتینه پکښې وساتي. وما علینا الا البلاغ.